یو کس انتهایی غوسناک دی نو د هغه د غوسې د کنټرول کولو دپاره نمبر 1 یو ماشوم د ذهن نه انتهایی نالایق او کمزوری دی نو د هغه د ذهن د تیزولو دپاره نمبر 2 او یو کس دی چې هغه د یرقان یعنی د زیړي په مرض کې مبتلا دی چې هغه هر قسمه زیړی دی د دغه زیړي نه د نجات حاصلولو دپاره د دې درې واړو بیمارو دپاره را سره بیلې قرآني بهترین او مجرب نسخې په دې ننني کلیپ کې وپېژنئ انشاءالله العزیز که چا په پوره یقین سره په دغه طریقه باندې چې دا کومه زه بیانوم دا وظایف وکړل او په یقین سره په دغه مریضان دم کړل نو انشاءالله العزیز دغه بیماری او دغه عیبونه او نقصانات به ترنه د الله په فضل سره څه کیږي دا به ختمیږي اول را سره دا وظیفه وپېژنئ چې ښځه وایي زما خاوند انتهایی غوسناک دی یو پلار انتهایی غوسناک دی بچي وایي چې ډېر زیات غوسه کیږي او یا یو بچی دی چې مور او پلار وایي دله ډېره زیاته غوسه ورځي او غوسناک دی نو د دا غوسه سړول او دا په اخلاقو بدلولو دپاره بهترینه قرآني نسخه د ځان سره دا یاده کوي چې لاړ به شي د څلورمې سپارې سورت آل عمران ته کم آیات ته بلاړ شي یو سل څلور دېرشم نمبر آیات ته لاړ شي 134 نمبر آیات والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله يحب المحسنین دا آیت به په چینو باندې یعنی په خوږه باندې په چینو باندې یو سل یو کرت اوې او په هغې باندې به شف کې او څو ورځو پورې 21 ورځو پورې به دا چینی په دغه کس باندې اوس کې که په اوبو کې پسکې که په شربت کې پسکې که داسې پې خوري یو سل 21 ورځو پورې چې دغه چینی چې په کم باندې یو سل یو پېرې تا د قرآن دغه آیات ویلی دی نو انشاءالله د ده د غصه به سړه شي دا به ختمه شي دا به کمه شي او دا به په اخلاقو باندې بدله شي یوه خو جي دا وظیفه شوله دویمه د ماشوم د ذهن د تیزولو دپاره چې یو ماشوم انتهایی کن ذهن او نالایق او کمزوری دی خبره ورته نه یادېږي ذهن یې کار نه کوي او دغه شان سبق ورته نه یادېږي په سکول او په سبق کې نالایق دی نو داغه د ذهن د تیزولو دپاره قرآني بهترینه نسخه د ځان سره دا په ذهن کې راولئ چې د پنځمې سپارې سورت نساء ته به لاړ شي پنځمه سپاره به راواړئ سورت نساء به راواړئ او آیت نمبر یو سل درېشتم ته به لاړ شي 123 وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل الله علیک عظیما دې آیت ته به لاړ شي دا به یو سل یویشت پېرې په اوبو باندې څه کې دا به دم کې ټیک شوله شف به کې چې کله دا وظایف ته پوره کې که نه نو داسې شف به وکړي یا به کف وکړي او میده انتهایی نری د لاړو هغه دارې چې کوم دي دا به په دغه اوبو باندې وکړي او بیا به دا هغه مریض ته څه کړي دا به ورکړي نو انشاءالله العزیز 121 مرتبه به دا په اوبو باندې ووې او دا اوبه به په ماشوم باندې اوس کې بار ورله دا عمل وکړه انشاءالله العزیز د ده دا ذهن به دې سره څه شي دا به تېر شي دا خو دویمه وظیفه شوه درېیمه وظیفه چې یو کس د یرقان یعنی د زیړي په مرض کې مبتلا دی هغه که هر قسمه سخت نه سخت زیړی ولې نه دی خو ته په یقین سره دا وظیفه د هغه دپاره خپله که چې یو پیری سورت فاتحه الحمد نه ولدوالین پورې سورت فاتحه یو کرت او و پیری سورت حشر و پیری دا سورت حشر او به یو پیره سورت قریش دا به چې کم دی نو په اوبو باندې دم کې او دا به په دغه مریض باندې اوس کې تر هغې پورې پسکا چې تر څو پورې دته شفا نه ده راغلې انشاءالله العزیز دغه زیړی به دته نقصان نه ورکوي نقصان ده به نه جوړېږي او د دې د برکته به دغه مریض د زیړي څومره سخت زیړی ولې نه دی دا به الله جل شانه شفایاب وګرځوي دا یو درې بهترینې وظیفې وي او ملګري هغوی د دې تپوسونه هم کړي دي ستاسو به مهرباني وي که ستاسو ورته هر مسلمان ورته ضرورت دی خو که چا ورته ضرورت نه وي او داسې مریض ورته نه وي نو مخکې شیر کوي که کم مریضان ور سره الله جوړ کی نو منګو تاسو ته به هم الله اجر راکوي وصلی الله علی النبی